یو قیمتي او زبردسته وظیفه د محترم مسلمانانو د یو مازدیګر وظیفه ده انشاءالله چې بل مازدیګر ته به ستاسو حاجت پاتې نشي. دغه رنګې بهترینه وظیفه ده او صرف 110 وارې به دا وظیفه تاسو کوئ. په دې طریقه باندې محترمو الله جل شانه هم په ګارانټۍ سره انشاءالله حاجت پوره کوي چې الله تعالی وغواړي. محترم الله تعالی چې وغواړي نو یو څیز ته وایي کن شه نو فیکون هغه موجود شي. محترمو نو زموږ حاجت ته به هم الله جل شانه د دغې ندا اواز راشي چې کن فیکون، ځکه الله جل شانه ډېر طاقتور ذات دی. د حاجت په منډ کې هم پوره کولی شي، په سیکنډ کې هم پوره کولی شي، د سترګو د رپ نه تیز هم پوره کولی شي. لیکن محترمو چې انسان په دې طریقې سره دا وظیفه وکړي، انسان کې اخلاص وي، انسان کې عاجزي وي، تواضع پکې وي او دغه رنګې محبت سره دا وظیفه وکړي، الله جل شانه به د انسان تمام حاجتونه پوره کړي. وظیفه هم اسانه ده، صرف 2 ټکي دي محترمو، هغه به تاسو وایي 110 وارې. او د دې وظیفې یو بله طریقه هم د محترمو که څوک هغه غواړي انشاءالله چې الله تعالی به حاجت په ذمهوارۍ سره قبلوي. ځکه چې دا وظیفه محترمو د حضرت احمد علی لاهوري رحمت الله علیه د هغه د شاګرد خاص عبدالرحمن بابا تاڼي باباجي صاحب رحمت الله علیه د هغه وظیفه ده او ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده، لهذا هغه اوس وفات شوی هم دی. نو انشاءالله چې ډیره بهترینه ده، موږ یې مدرسه کې هم کوو، د مدرسې د قرضونو دپاره، د مدرسې د حاجاتو دپاره، د مدرسې کې چې څومره ضرورت دي الله تعالی وخت په وخت باندې او داسې پوره کوي چې ستاسو په وهم او ګمان کې هم دا خبر نشي راتلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترم او قابل قدر مسلمانانو رونو خویندو، الله مو خوشحاله او باد ساته، الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره کړو. د هغې مسافرو کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی دې ورته ډېر سکون، خوشحالي او اطمینان والا ژوند نصیب کړي. الله تعالی د هر سایډ نه په ټولو مؤمنانو مسلمانانو خاص کر د مسافرو حفاظت وکړي، ځکه چې دا زموږ د ملک سرمایه د محترمو. دغه مسافرو ته زموږ تور سره په انتظار دی، الله تعالی دې ورته اوږده زندګي، عافیت او د صحت والا ورکړي. محترمو نن چې زموږ کومه وظیفه ده هغه یو بهترینه وظیفه ده او مجربه وظیفه ده محترمو، او د علماو تجربه شده وظیفه ده او هر رنګ حاجت په الله جل شانه پوره کوي. کو قرضونه دي، کو رشته دارۍ دي، کو جنګ جګړې دي، کو دغه رنګ د محبت معاملې دي، هر مقصد د فاره دی رووني ولا محترم، هغه مقصد به الله جل شانه پوره کوي او ضرور به پوره کوي. ځکه چې زمونږ په مدرسه کې موږ سره محترم 100 طالبان دي مقیمو، چې د هغوی رهایش او د هغوی کانه، د هغوی روټۍ، هر یو څیز په مدرسه باندې دي. نو لهذا د مدرسې هیڅ یو داسې څیز نشته چې د هغې ته پیسې راځي، یعنی نه د حکومت نه سیړه نه د بل سیړه. لیکن بیا هم الله جل شانه دې وظیفې په برکت سره دغه 100 طلباو له ورسره 25 استادان دي، ورسره میلمانه، ورسره د تعمیر هر یو څیز الله جل شانه په ښکلې طریقې سره ادا کوي. نو که ستاسو داسې حاجات وي چې هر یو مسله وي، داسې نه چې یوازې د قرضونو دپاره، یوازې د پیسو دپاره دا وظیفه وکړی شي، نه محترمو، دا د هر رنګې مسلو او هر رنګې حاجتونو دپاره دا انسان دا وظیفه کولی شي. او مازدیګر ټایم ډېر بهترین دی چې مازدیګر ټایم کې وکړی شي. که مازدیګر وخت کې نه نو هر وخت یې کولی شي محترمو، دا دغه پکې قید پکې نشته دی. او د دې یو ختم هم دی، که ختم یې کولی شو نو هم بهترین دی. 2 طریقې دي، یوه دا ده چې د دې وظیفې ختم تاسو وکئ، بله طریقه دا د محترمو چې دا به د مازدیګر د منفس 110 وارې 129 مرتبه تاسو وایي. نو تاسو ته اختیار دی چې کومه وظیفه ځان دپاره رانیسئ. موږ خو 110 وارې د مازدیګر د منفس دا وظیفه په طالبانو باندې کوو، لهذا یو کس ځان له هم کولی شي او یو څو کسان داسې تکړه راټول کړي چې هغوی صحیح طریقې سره دا وظیفه کولی شي، نو په جمع یې هم کولی شي، یعنی یو راټوله وکړي په هغوی باندې، بیا څه شیریني وغیره وخوري او ختم پې ځان له وکړي. نو محترم وړومبی خو دغه دا وظیفه واورئ چې ختم به یې څه طریقې سره کوئ. نو ختم یې دا دی محترمو چې دا دې وظیفې دا ختم چې دی دا 1,50,000 پیرې تاسو راونیسئ، 1,50,000 پیرې. صحیح شوه که نه؟ ځان له به تعداد مقرر کړئ چې ورځ کې به دونه پیرې ویمه،
چې تاسو څومره ځان له مقرر کولی شئ. ځان سبا یو بالفین یو کاغذ کېږدئ چې روزانه څومره وی هغه په کاغذ باندې لیکي، نو انشاءالله ستا ته به ترتیب معلوم وي. صحیح شوه. دویمه طریقه یې دا ده چې روزانه 100 وارې وایه. بهتره خبره دا ده چې مازدیګر مونځ نه پس شي. که مازدیګر نه محترمو سحر مونځ نه پسې هم کولی شئ، مازدیګر ماښام ماسخوتن هر مونځ نه پسې کولی شئ. صحیح شوه. دا څه قید پکې نشته. وظیفه کومه د محترم مسلمانانو وظیفه ده، تاسو به انشاءالله دا اورېدلې وي لیکن کړي به هم نه وي، ډېرو کمو خلکو به کړي وي. وظیفه ده اللهم یا لطیف یا ودود، اللهم یا لطیف یا ودود، اللهم یا لطیف یا ودود. انشاءالله زه په خپله هم کوم، مدرسه کې مونږ هم کوو، او چاته چې مې ښودلی ده الحمدلله الله جل شانه د هغه مددګار شوی دی، الله جل شانه د هغه حاجت روا شوی دی، الله جل شانه د هغه مشکل کشا شوی دی. محترم مسلمانانو انشاءالله چې دغه دوو طریقو سره وکړئ، که تاسو ته ختم اسان وي، او که تاسو وایئ چې نه موږ 100 وارې روزانه وایو، خو محترم مسلمانانو خیر دی د الله د رضا دپاره دا وظیفه کم از کم روزانه کوئ. روزانه په اعتبار سره دا ختم چې دی که دغه کوئ نو 1,15,000 یې پوره کوئ، دعاګانې ورسره غواړئ او خپل مقصد دپاره الله تعالی ته وایئ چې الله دا مقصد دی زما، دا حاجت پوره کړي زما په دې وظیفې باندې. او که نه څوک وایي چې هر مازدیګر یې ویمه نو هر مازدیګر یې هم کولی شئ. صحیح شوه. دا یو بهترین وظیفه ده محترم، او داسې اکابرو وظیفه ده چې زمونږ د سر تاجونه دي. الله جل شانه هغوی ته یو طاقت ورکړی او په دین اسلام کې الله جل شانه ته پوهه ورکړې وه، سمج ورکړی. نو لهذا انشاءالله چې الله تعالی مو سره حاجتونه پوره کړي. محترمو الله جل شانه مو د دواړو جانو خوشحالۍ، عزتونه، راحتونه ستاسو نصیب کړي. الله جل شانه دې هغه وکړي چې ستاسو په زړه کې کم مرادونه دي، کم حاجتونه دي. محترم مسلمانانو د مسافرو دپاره هم کولی شئ. که مسافر چې بهر وطنونو کې د کاروبار یې نشته دی یا ویزا اقامه کې فرق وي، هر یو مسله کې پاسپورټ کې وي، د خپلو بچیانو دپاره چې بهر ملک ته لیږئ یا د خپلو کاروبارونو دپاره د خاوندانو دپاره هر قسم مسلې چې کم تاسو ته درفیخي دي محترمو، د هغې دپاره دا وظیفه نور العلی نور ده. انشاءالله چې تاسو به خوشحاله یې، مطمئن به یې، ما ته به دعاګانې کوئ چې یاره انشاءالله دې وظیفې سره الله جل شانه زموږ حاجت پوره کړو. خبره دا ده چې وظیفه به پرېږدئ نه، موږ او اکثر وظیفه ټپ غونته کیو، یو وظیفه کوو بله کوو بله نه. محترمو ټولې وظیفې کوئ، بهتره خبره ده خو چې سړی سر ته رسئ. اوس که یو ډاکټر لم لاړ شي، بل لم لاړ شي، بل لم لاړ شي، یو دوی م خورئ د بل م خورئ، نو دننه به دکې نوره مسله پیدا کي، وجود به دې خراب شي. دغه رنګې که ما تاسو یو وظیفه راونیسو صحیح طریقې سره سر ته ورسو، نو انشاءالله چې الله تعالی زموږ حاجتونه پوره کړي. ځکه صرف دغه رب دی. ګوره محترمو بل زموږ در نشته دی. ښه که دا خبره ستاسو ذهن کې ناامیدي تاسو پیدا شوي چې یاره زما وظیفې نه قبلیږي، نو ګوره بل در هم زموږ نشته دی. ښه صرف د الله جل شانه در دی، کولاو دی، هر چاته د میلاویږي خپله حصه. لیکن کم انسان چې په دل لګی سره د الله تعالی په محبت کې او د الله تعالی په وظایفو کې ولګي. موږ ته هم دعاګانې کوي، موږ هم تاسو ته دعاګانې کوو. الله تعالی مو دواړو جانو خوشحالۍ نصیب کړه، او دا دعا خامخا غواړئ چې الله جل شانه دې زموږ د دنیا او د آخرت عافیت موږ ته راکړي، او د دنیا او د آخرت د مصیبتونو تکلیفونو دې الله تعالی ټول انسانیت او ټول مؤمنان مسلمانان وساتي. جزاک الله خیره.